حضرت علی کرم الله وجهه به فرمایل وی کچرته وغواړم کنه نو وی صرف په بسم الله باندې به دومره لیکل حکم چې اویا اوخان به دغ کبوج نشي اوچتولی او بل علما لیکي وای نن چې کله نه دا قرآن مجید نازل دی کنه نو د هغې وخت نه مفسرین لګیا دي خپل تفسیر د خپل ذوق مطابق د خپل علم مطابق لګیا دی د قرآن مجید په دې سمندر کې غوپې وی او ملغلرې ترې راوباسي تفاسیر په زرګونو په لکونو تفسیرونه چې کوم نه هغه د علماو لیکلي دي او دومره تفسیرونه یو تفسیر دی حدائق ذات بهجتن دا چې کمدن هغه په 1500 جلده کې دی یو چې کمدن هغه تفسیر الهی دی هغه په 1000 جلده کې دی اوس دغه چې کم دغسې په 200 300 دا خو عام دي په 1500 په 1000 جلده کې چې تفسیر د قرآن مجید لیکل کېږي که نه او بیا په لکونو تفاسیر د قرآن موجود دي نن چې تاسو مکتبو ته لاړ شئ که نه مکتبو ته چې لاړ شئ د قرآن مجید په بېشماره تفسیرونه به تاسو ته میلاو شي خو ګوره یاد ساتئ په هغې کې هر تفسیر چې ګورئ نو په هر یو تفسیر کې ځان له رموز او ځان له اسرار موجود دي ځان له اسرار او رموز پکې موجود دي مفسرین لګیا دي تفسیر کوي نو مفسرین لګیا دي تفسیر کوي خو لیکن څوارلس نیم سوه کاله وشو خو تفسیر د قرآن مجید نه ختمیږي هر یو عالم راځي بس لګیا دی د خپل ذوق مطابق خلقو ته تفسیر بیانوي معانی بیانوي اسرار او رموز بیانوي خو هغه د ختمېدو نوم نه اخلي نه ختمیږي لکه علم د الله تعالی دی قرآن مجید دا کلام د الله دی او کلام د الله تعالی سره دا د مخلوق د سمجھ نه بالاتر دی علما لیکي علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله لیکلي دي وایي په قرآن مجید کې 72000 علوم ذکر شوي دي 72 علوم مونږه تاسو له به نومونه هم رانشي 72 علوم په قرآن مجید کې ذکر شوي دي علم ریاضي علم جیومټري علم الجبرا دا تمام ما درته مخکې واقعه ویلې وه د بادشاه مامون الرشید په دور خلافت کې به دا پخواني بادشاهان چې وو که نه نو دی به ځان سره په دربار کې هغه اکابرین علما دا به یې ځان سره ساتل چې کوم نیکان خلق په اولیا به یې ځان سره په دربارونو کې ساتل نن چې کوم نن هغه په دربارونو کې صحیح چرته دروغجن او چرته ډمان او چرته د ارامتوبونو نه ډک خلق چې کوم نر ځان سره او چې څومره ناکاره سړی نو دی بادشاهان ځان سره نږدې کوي نو مولانا بجلیګر صاحب ته وی مخکې چې کوم نن هغه د دې انډیا نه یو اداکار راغلی و دلیپ کمار نومې وی هر یو چې کوم نن هغه څه وی د دې زمونږ د دې خلقو په وی جګړه وه یو وی چې زه یې کور ته بوځم او بل وی چې زه یې کور ته بوځم دغه روټین د نن سبا نو پوهېږئ چې څومره هم چې کوم نن هغه ناکاره خلق دی که نه لکه مخکې چې کوم نن هغه په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو شایع شوې وه چې یو بدکاره زنانه چې کوم نن هغه لګیا ده د پاکستان چې کوم پارلیمنټ دی په کومه کرسۍ باندې چې وزیر اعظم کینی د پارلیمنټ هغه دروازه په دې خپل ناپاک قدم باندې داسې لته ورکړي نو کلاوي کي دروازه وردن نشي راشي او په هغه کرسۍ باندې کینی چې په کوم کرسۍ باندې وزیر اعظم کینی صحیح شوه دا زمونږ د ملک حال دی نو چې داسې چې کوم نن هغه ټول سیسټم چې کوم نن هغه ګډوډ دی نو بهرحال دغه چې کوم نن هغه ځان سره به په دربار کې پخواني چې کوم بادشاهانو هغه نیکانو ځان سره به په دربار کې علما اتقیا او لوی خلق په ځان سره په دربار کې کینول او یو په کال کې به یو مجلس کو هغه مجلس په هغې کې به د دې ملک لوی اکابرین علما به راتل او تقریرونه بیانات به کول نن خو څه کوي نن چې کله داسې پروګرام منعقد شي نو خلق وایي دا مولیان اوزګار دي دی بیا چې کوم نن هغه څه کار راغستی دی حالانکې دا علما زمونږ ستاسو خیرخوا دي په دنیا کې
چې د ټول نه زیات ستا کم خیر خوا دی دا څوک دی؟ دا عالم دی، دا علما دي. خو زمونږ د خلقو ته حالانکه نن چې کم نن هغه تاسو وګورئ بې لالچه بې غرضه هغوی چې کم نن هغه لګیا دي ستاسو د فایدې د خیر خواهي دپاره منډې وایي. نو همونږ تاسو زمونږ ستاسو په نظر کې په دې معاشره کې د ټولو نه سپک خلق چې کوم مونږ زمونږ په نظر کې دي هغه څوک دي؟ هغه دغه علما دي. مونږ ورته سپک ګورو، حالانکه دغه علما الله ورته دومره عزت ورکړی دی چې د انبیاو وارثانو جوړ کړي دي. نو لہذا مامون الرشید چې کوم نن هغه پروګرام منعقد کړو وی علما به راځي بیانات پکوي، هر یو عالم د خپل ذوق مطابق. خو دې علماو له الله ډېر لوی علم ورکړی دی. زمونږ اوس چې کوم نن هغه لږ وخت مخکې د دې یو ډېر لوی عالم دی علامه شمس الحق افغاني رحمه الله په 400 کې اوس هم د هغې په 400 چې کوم قبرستان دی هغې کې قبر دی. علامه شمس الحق افغاني رحمه الله هغه یو علاقې ته لاړ بیان دپاره. نو چې د بیان دپاره لاړ نو د نور علماو چې وکتل علامه شمس الحق افغاني رحمه الله داسې لږ ډېر ساده مزاج غونته و، داسې ساده و. نو هغې نور علماو داسې وخندل چې دی به وایي څه تقریر وکړي، دی به د ده به څه تقریري. علامه شمس الحق افغاني رحمه الله دا خبره واورېده چې کله یې نمبر رالی که نه نو د ماسخوتن جمع ایله وشوه. علامه شمس الحق افغاني رحمه الله د خلقو ته او د علماو ته وی دا علما تقریرونه کوي وی په خپل طبیعت باندې کوي. وی زه به تقریر کوم ستاسو په مزاج باندې به کوم. تقریر وکم په یو آیت باندې وکم، که په یو کلمه باندې وکم، که په یو حرف باندې وکم، وایي څنګه وکم. د علماو وی دا خبره ورته راګرانه که ورته وی په یو حرف باندې تقریر وکړه. علامه شمس الحق افغاني رحمه الله راولګېدو د قرآن مجید دا آیت وی نون والقلم وما یسترون دا وی او تقریر شروع کو. به د دغه نون په دې کلمه باندې لګیا شو بحث کوي. د ماسخوتن جمع شو و تقریر شروع کو. بس سره چې د سحر اذانونه شروع کړل که نه نو علامه شمس الحق افغاني رحمه الله وی والقلم وما یسترون وی په دې نون کلمه کې نورم تفسیر ډېر دی خو وی وخت لږ دی. پورا شپه چې کوم نن هغه په یو کلمه په دې نون باندې لګیا د تفسیر کوي. نو لګیا د تفسیر کوي. لہذا د قرآن مجید دا علوم دا ګوره نه ختمیږي. نو دا مامون الرشید چې کوم نن هغه پروګرام منعقد کړی دی د سټیج سیکرټري ته چا یو خط راولېږه وی حضرت ما ته لغونته کې د بیان موقع راکوي، زه بیان کول غواړم چې کله خط ملاو شه که نه نو اگر د سټیج سیکرټري راولګېدو مامون الرشید بادشاه دی چې کوم نن هغه خط پیش کړه چې صاحب یو سړی دی بیان کول غواړي. له هغه مامون الرشید ورته وی ورکوله موقع که نه ورکوله موقع، ځکه بیان کول دا دومره اسانه خبره نه ده. اسانه خبره ځکه زمونږ په دې کلي کې یو سړی و الیکشن ته ولاړو نو الیکشن کې خامخا چې کوم نن هغه ته خبرې کول غواړي خلکو ته نو هغه خبرې اترې ولا داسې کول دکه د بل په مخ کې خوله کول او دا ډېر ګران کار دی. نو لاړه میرې شوې ته او بس هلته کې دې بوټو ته او دې قبرونو ته لګیا دی. ښه شغله بیان تقریر یې وکړو چې راغلی که نه هدلته کله یې دې خلقو ته داسې وکتل وی هغه خو قبرونه و او دا خو ژوندي خلق ته د دی په مخ کې خبره کول دا خو اسانه نه ده. ټیک شوه. مامون الرشید به ته وی موقع وله ورکړه چې بیان وکړي. یو سړی راغلی ودرېدو مامون الرشید به ته وی بیان کې وی یو صاحب بیان کوم وی ښه د بیان موضوع به نیسئ. زما د بیان موضوع بدای چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. د قرآن په د دنیا چې څومره علوم دي دا په قرآن کې موجود دي، خو د انسانانو عقلونه د انسانانو سمج هغې ته نه وررسېنو. مامون الرشید ورته وي ټیک ته نو چې بیان شروع که که نه نو په مجلس کې چې کوم علما ناست دي هغوی حیران دي چې دا کوم د علم سمندر رالی
خو په مجلس کې ناست چې کوم خلق دي هغه هم اخوا دېخوا خلق نو د امام شافعي غونته کې خلق، د امام محمد غونته کې خلق، د امام ابو یوسف غونته کې خلق، حسن بن زیاد غونته کې خلق، د امام ظفر غونته کې خلق چې کوم در هغه موجود دي په مجلس کې خلق. ٹھیک شوه چې بیان یې وکړو، هر یو د قرآن یو آیت راخلي وی په دې کې د پلانکي علم اصول بیانېږي، په دې کې د علم ریاضي بنیاد ذکر کیږي، د علم الجبري بیان دغه کیږي، علم فلکیات دی، علم طبیات دی، دا پکې پلانکي دی، هر یو آیت راخلي او د هغې ته د هغې نه د علومو اثبات کوي. نو علما حیران دي چې دا سړی د چته نه راغلی دی. چې کله بیان ختم کو مامون رشید به ته وایي ستا غونته کې سړی خو زما په دربار کې پکار دی، ستا غونته کې سړی زما په دربار کې پکار دی، ستا غونته کې د یو لوی علم والا ته به هر څه کې هغه ورته وایي صاحب زما او ستا نه کېږي. مامون رشید ورته وایي زما د دربار د نزدېکت د حاصلولو دپاره خو خلق څه کوي، معلوم لګوي، ډېر سفارشونه کوي، ډېر منډې تړي وي، او تا ته زه آفر کوم ته زما د آفر دا رد کې تا نه قبلې. هغه ورته وایي صاحب زمونږ ستا نه کېږي، ته مسلمان یې او زه یهودي یم، ته مسلمان یې او زه یهودي یم، او د مسلمان په دربار کې یهودي نشي پاتې کېدی. مامون رشید ورته وایي تا ته د قرآن مجید متعلق دا دومره علم د چته نه دی، یهودی دی هغه لګیا دی د قرآن مجید متعلق خلقو ته وایي چې په قرآن کې دا اصول دي، دا علم دی، دا پکې بیانېږي. نن مسلمان ته د خپل مذهبي کتاب پته نشته ښه. نن که تاسو وکتل لږ وخت مخکې چې د کم د امریکې کم صدر و، صدر بوش پې ورته وایي جارج ډبلیو بوش، د هغه څخه به په آفس کې چې کله به م فارغ و که نه نو په آفس کې ځان ته قرآن ایښی و، قرآن به یې لسته، غیر مسلمه دی او لګیا دی. خو نن د مسلمان دپاره د خپل د دنیا نورو مصروفیاتو دپاره هغې دپاره ټایم شته، خو قرآن دپاره ټایم هر څه په قرآن کې دي، خو قرآن راغستل غواړي که نه، هر څه په قرآن کې، هر یو علم دی موجود په دې قرآن کې، خو کمې به وي په عقل د انسان کې چې تېنه زده کړه نه کوي. هر څه په قرآن کې دي. نن غیر مسلمه راولګېدل زمونږ د بچو د لاسونه او زمونږ د مشرانو د لاسونه، زمونږ د زنانو د لاسونه، زمونږ د نارینو د لاسونه قرآن لرې کو، تسبیح ترې نه لرې کړې، ذکر اذکار نه لرې کړل. هر یو سړی چې کوم دن هغه لګیا دی بس په موبایل کې، په انټرنیټ کې، بس په فیسبوک کې، په واټساپ کې، په مختلفو ګندونو باندې دا خلق لګیا دي. نو قرآن راغستو ته اوزګاري کې نه نو، او بیا خلق وایي موږ څخه ټایم نشته. هر څه قرآن کې دي. رونو د قرآن مجید د علومو چینه ده، خو ورته ناسته پکار ده. قرآن مجید د علم یو بنیاد دی، خو ورته ناسته پکار ده. لہذا دا سره دا قرآن د الله کلام دی، او د الله کلام دا د تمامو کلامونو د انسانانو دا چې څومره تصورات دي د دې نه بالاتر دی. خبر مو دین تراله الله تعالی مونږه تاسو ته عمدغه قانون په دې آیت کې ذکر کوي. صحیح شوه؟